علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورة البقره چې څلور حصے و داغي څلورمه حصہ منګه شروع کړي و او په هغه څلورمه حصہ کې منګه د دې خبرې وضاحت کړو چې په دې کې بدري بابونه اولنې باب د 260 نمبر آیات پورې ختم شوی وعلم ان الله عزیز حکیم. او په دې کې الله تعالی 2 قوانین ذکر کړل، 2 اصول او دا غي د پاره 3 واقعات ذکر کړل. مثل الذين ينفقون د دې آیت کریمه نه الله تعالی دویم باب ذکر کوي او په دې دویم باب کې با الله تعالی 4 مثالونه د انفاق د پاره د مال د خرج کولو 4 مثالونه به ذکر کی. 2 مثالونه د هغه چا چې د هغه د مال د لګولو نه مقصد د الله تعالی رضای، او 2 مثالونه د هغه کس چې هغه مال خو لګئی خو د هغه په مال کې اخلاص نه، داغه په مال کې ریاکاری، په دغه خرچه کې ریاکاری. دا به 4 مثالونه او د دې سره سره د انفاق د مال د لګولو 15 شرطونه به الله تعالی ذکر کی. ځنې شرطونه به هغه چې دا غینا بزان بچ کول لازمی، او ځنې شرطونه به هغه چې هغه په ځان کې راوستل لازمی دي. او د دې سره سره و خبرې به ذکر کی چې هغه ته ویل کېږي آداب د مال د لګولو، او دا به ان شاء الله په دې دویمه رکوع کې ذکر شي. یا ایها الذین آمنوا انفقوا سره آیت نمبر 267. اول مثال ذکر کوي مثل الذین ينفقون سره، او دویم مثال با آیت نمبر 264 کې ذکر کی. داغی د میزنا فمثله کمثل صفوان، او دریم مثال آیت نمبر 265 کی ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، او څلورم مثال آیت نمبر 266 ایود احدکم ان تکون له جنه. او 15 شرطونه به الله تعالی ذکر کی. اولنې شرط الذین ينفقون اموالهم 262 کې الله تعالی ذکر کوي ينفقون اموالهم فی سبیل الله، چې مال لګئی نو د الله په لار کې به لګئی، د ګناه په کار کې به نه لګئی. دا اولنې شرط. دویم شرط ثم لا یتبعون ما انفقوا، په دغه 262 نمبر آیات کې چې کومه خرچه وکي، کم مال ولګئی، کم انفاق وکي، پاغه پسې با زباتنه نه کوي. دې ته ویل کېږي هغه شرط چې د هغې نه ځان ساتل لازمي دي. او دریم ولا اذن، او نه به تکلیف ورکوي هغه کس ته چې چا باندې د خرچه کړې د انفاق یې کړی دی. په دې 262 نمبر آیات کې دا 3 شرطونه رال چې مال به دې صدقه به دې اله قبلیږي چې د الله په لاره کې، او په هغې کې ثباتنه نه وي، په هغې کې تکلیف ورکول نه وي. باقی 2 شرطونه په 265 نمبر آیات کې براشي ومثل الذین ينفقون اموالهم. یو شرط پکې دا دی ابتغاء مرضات الله، چې د الله د رضا د لټولو د پاره. او دویم شرط وتثبیتا من انفسهم، په دې خبره باندې به تصدیقی چې رضا ده کم مال د الله د رضا د پاره لګوم نو الله تعالی مال به په دې باندې چې دینو اجر او ثواب راکړي. دا 15 شرطونه شو. باقی آیتونه چې دینو آسان دي.
مثل الذین ينفقون، مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، کمثل حبة، د دې خرچی مثال چې کوم دی کمثل بازر حبة، په شان ته د کرون کې د یوې دانې والا دی. یو سړی دی هغه یوه دانه وکري، نو الله تعالی فرمایي چې څوک زما په لاره کې مال لګوي نو د هغه مثال د هغه زمیندار دی چې هغه یوه دانه په ځمکه کې چې دی نو هغه ناله کې او هغه چې دی نو د هغې نه وږي راوخیږي او په هر یو وږي کې چې دی نو هغه سل دانې. کمثل حبة، په شان ته د کرون کې د یوې دانې دی، انبتت چې رازرغون کې دغه دانه راوخیږي دغه دانه 7 سنابل، وږي فی کل سنبلة، چې په هر یو وږي کې 100 حبة 100 دانې. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، د مثال وضاحت خو آسان دی چې الله تعالی فرمایي یو کس زما په لاره کې مال لګوي نو هغه که 1 روپۍ ولګوي خدا الله تعالی سیوا کوي. او د دې مثال الله تعالی فرمایي داسې دی چې یو کس یوه دانه چې دی نو هغه رازرغونه کي وکري او د هغې یوې دانې نه چې دی نو 2 وږي را پیدا شي او په هر یو وږي کې چې دی نو 100 دانې، نو دې له ضرب ورکه نو د یوې دانې نه چې دی نو هغه 200 دانې جوړې شوې. نو الله تعالی فرمایي دغه رنګې د دغه کس د 1 روپۍ انفاق د الله تعالی په لاره کې دا چې دی نو رسیږي 200 ته. او کله کله الله تعالی فرمایي والله یضاعف لمن یشاء، او الله تعالی ډبلی چاله چې وغواړي نو ډبلی کې نو 1400 ته چې دی نو ورسوي، یوه په 1400 باندې. والله الله تعالی واسع پراخي راوستونکی دی، علیم پوهه ذات دی. اوس په دې آیات کریمه کې یوه خبره خدا ده چې د الله د لارې نه مراد څه شی دی چې په هغې کې سړی مال ولګوي او د هغې د وجې نه د هغه مال 1 روپۍ چې دی نو هغه په 200 باندې بدلیږي. او کله کله الله تعالی د دې نه هم سیوا کوي. او سیوا کوي ولې؟ امام ابن کثیر سے فرمایي چې کم یو کس مال لګولی دی نو د هغه اخلاص چې دی نو ډېر سیوای، نو د هغه اخلاص د ډېروالي د وجې نه هغه 1 روپۍ وله په 1400 باندې چې دی نو بدله کړي. دا فضیلت کمو خلکو ته حاصل دی چې هغوی مال لګوي. نو فی سبیل الله نه علماء کرام چې کم دی نو تقریبا 2-3 اقوال کوي په دې کې. یو خدا چې فی سبیل الله نه مراد هر د الله تعالی د دین لاره ده، سبیل الطاعه، چې د الله تعالی د تابعدارۍ لارې او په هغې کې خلک چې دی نو د الله رضا حاصلوي. او په هغه ځای کې چا مال ولګوو نو 1 روپۍ چې دی نو په 200 باندې بدله شو او نور هم پسې الله تعالی سیوا کوي. دویم قول هغه د امام مکحول له، او هغه فرمایي چې د دې نه مراد عام ځایونه نه دي بلکې د سبیل الله نه مراد د قرآن کریم په ژبه کې د هغه جهاد دی. لہذا په جهاد کې چې چا مال ولګو او د مجاهدینو د تیارولو دپاره یې ولګو نو د هغه 1 روپۍ الله تعالی په 200 باندې چې دی نو بدلی. دا خاص د جهاد سره شو. دریم قول د عبدالله ابن عباس صاحب رضی الله تعالی عنہ دی. هغه فرمایي چې د دې نه مراد جهاد او حج دی، چې په جهاد کې او په حج کې څوک 1 روپۍ ولګوي نو دا 1 روپۍ وله الله تعالی د 200 روپو د ثواب په بدل کې چې کوم دی نو قبلی. یو سوال په ذهن کې دا راځي چې الله تعالی فرمایي 1 دانه هغه چې دی نو 2 وږي راوخیږي. دا خو موږ چېرته داسې نه دي لیدلي چې یاره په پټي کې 1 دانې نه چې کوم دی نو 2 وږي راختي، په 1 ټانټه کې چې کوم دی نو زیات نه زیات 3 وږي، سوا خو موږ نه دي لیدلي. نو علماء شاه ولی الله رحمه الله تعالی فرمایي چې دا مثال دی د دې ظاهري، دا مطلب نه چې خامخا په پټي کې به راخیږي، دا یو مثال الله تعالی ذکر کړی دی.
چې د سیده لکه چې یو دانه زمیدار وکړي او د هغې نه وږي چې دی نو راوخیږي او په هر یو وږي کې سل دانې مثال په طور باندې چې دی نو ذکر کړی. او بیا ځینې آیتونو کې الله تعالی چې دی نو د یوې نیکۍ په بدل کې 10 نیکۍ چې دی نو هغه ذکر کوي. لکه سورة انعام کې الله تعالی ذکر کوي صفحہ نمبر 136 آیات نمبر دے 160 من جاء بالحسنة فله 10 امثالها من ها غسوک جاء چراتلی وکړل بالحسنة پنیکی سرا فله نو پس داغه د پارا 10 امثالها لس مثل دغه نیکی دی. نیکی یو وکړله خو اخلاص پکې نو الله تعالی فرمایي دا یو نیکی ولزه په لسو باندې چې دینو بدلوم. او چې ګناه وکړله ومن جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها ګناه به چې کوم دی نو هغه عمر ملاویږي چې څومره کړی ده، یعنی یوه په یوه باندې. هلته چې دی نو یوه نیکي په 10 باندې شوه او دلته یوه روپۍ هغه په 200 باندې شو. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا د علما کرام ذکر کوي چې هلته هغه ادنا او کم از کم مقدار مراد دی، چې کم از کم د انسان د نیکی ثواب هغه ته څومره ملاویږي. نو د الله تعالی احسان دی او فضل دی چې د کم از کم مقدار هغه 10 دی او زیت نه زیت هغه چې دی نو 200 دی او کله کله د چا د اخلاص د وجې نه والله یضاعف لمن یشاء د دین هم پسې نور سیوا کوي. والله او الله تعالی واسع پر آخره وستون کې دی، علیم پوهه ذات دی. پر آخره وستون کې مطلب دا چې کله کله د یو کس یو صدقه چې دی نو هغه دغه 1400 سیوا کوي. واسع الفضل فضل او دغه مهرباني سیوا ده، پراخه ده. علیم پوهه ذات دی د په نیت دغه چا باندې چې هغه مال لګوي نو دغه په نیت باندې پوهه دی، نو دې وجې نه هغه چې دی نو نیکیم سیوا کوي. الذین هغه کسان ینفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې. دای چې کوم دی نو اولنې شرط شو چې مال د الله تعالی په لاره کې لګي، چې مال لګي خپل مال به لګي، او بل دا چې د الله په لاره کې به لګي. نو فی سبیل الله یو خو دغه ده چې جهاد تی مراد دی، بل دا چې د دینه مراد عام شو هر د نیکی لاره په هغې کې چې مال لګي نو دغه مال هغه الله تعالی چې نو قبلی فی سبیل الله. اسې چې ګناه په کار کې ثم لا یتبعون بیا نور پسې کوي دا خلق ما په هغه څه پسې انفقو چې خرج کړي دي منن زباتنه پسې نور پسې کوي. نو دا دویم شرط شو د دینه به ځان ساتي. او د زباتنې مطلب دا دی چې نیکی دې چا سره وکړه یا دې چا باندې چې نو صدقه وکړه خرچه دې پې وکړله او بیا چې دی نو هغه د هغه مخې ته بیانې او دا ورته وایي چې وګوره پلانکي وخت کې مې ښېګړه کړې وه او دغه شان ته زه ټیم په ټیم باندې خلکو څخه ښېګړې کوم. او یا د هغه په مخ کې په مجلس کې چې دی نو دا خبره ذکر کې چېرې دا سړی غریب دی او ما اوسه چې دی نو پلانکي ټیم کې چې دی نو دا ښېګړه کړې وه صدقه مې پې کړې وه او هغه چې دی نو سر ښکته کې غریب وشرمېږي، نو دې ته ویلی کېږي زباتنه. ولا اذن او نه تکلیف نه ردې بدې چې خرچه دې پې وکړله نو د هغې نه وروستو ردې بدې هغه ته چې دی نو مه ویوه. او د ردو بدو نه دام مراد دی چې ته په هغه باندې صدقه وکړي او بیا ورته دا ووایې چې ګوره کله کله چې دی نو کار پیښېږي نو حاضرېږه دلته راځه دلته چې کوم دی زموږ ضرورت وي، نو دغه نیکي او دغه صدقه چې دی نو تا برباده کړه. د دې وجې نه به پکې زباته نه او نه به چې دی نو هغه له تکلیف ورکې ردې بدې به ورته وې او نه به چې کوم دی نو د هغه نه څه خدمت اخلي د دې خپلې نیکۍ او د دې صدقې د وجې نه. کله کله هغه سړی داسي چې ستا د دې نیکۍ او د دې ښېګړې د وجې نه هغه مجبوراً چې دی نو ستاسو په یو کار یو خدمت کې چې نو شریکېږي، نو هسې نه چې هغه دغه نیکي په هغه باندې چې دی نو باعث شي د دې نه چې دی نو ساته. اوس دلته یو سوال راځي لا یتبعون ما انفقوا منن، الله تعالی فرمایي تاسو به زباتنه نه کوئ، حالانکه الله تعالی په خپله چې کوم دی نو په مؤمنانو باندې زباتنه کړې. لکه سورة زخرف
شپږشتمه سپاره سورت حجرات شپږشتمه سپاره 466 صفحه ده 466 او آیات نمبر ده 17 467 صفحه ده یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان یمنون علیک زباتنه کوي پتا باندې ان اسلمو د خپل اسلام چې مونږه اسلام راوړ. قل وایا پیغمبر لا تمنوا علی اسلامکم مزبات په ما باندې خپل اسلام بل الله یمن علیکم بلکې الله تعالی زباتنه کوي پتا سبانی د دې خبره هداکم للایمان چې تاسو ته توفیق درکو د ایمان ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی وای. نو دلته خو راځي چې الله تعالی د ایمان زباتنه په خلکو باندې کړی ده، خصوصا په هغه خلکو چې هغه د خپل اسلام زباتنه په پیغمبر کوله چې وګوره موږ خو ایمان راوړو کنه ښېګڼه مو وکړله. نو الله تعالی نبی رسول الله تعالی فرمایي چې ته دې ته وایې چې په ما باندې خپل اسلام مه زباتئ، دا خو ستاسو د خپله فایده ده، زما څخه هم څه ښېګڼه نه ده، بلکې الله به په تاسو باندې چې دی نو دا زباتي چې تاسو ته د هدایت د ایمان توفیق چې نو درکړی دی. نو د دې جواب علما کرام ذکر کوي چې دلته خو الله تعالی فرمایي اثباتنه مه کوئ او هلته په خپله باندې د الله په باره کې راځي. یو خبره خدا ده چې الله د قانون نه بالاتر دی، هغه خالق ذات دی، په هر چا باندې د هغه چې کوم دی نو احسان دی. که هغه په چا باندې خپل احسان ذاتي هغه د قانون نه بار دی او د هغه واقعي احسان دی حقیقي په هر چا باندې. دویم جواب علما د دې ذکر کوي چې یو زباتنه ده د ایمان او یو زباتنه ده د نورو شینو. نو الته الله تعالی چې کوم زباتنه کړې ده نو هغه د ایمان زباتنه ده، او دلته چې کوم نه منع کړې ده نو هغه د ایمان نه علاوه نور ده. خو به هر حال دغه اولنې جواب علما خوښي چې الله تعالی د قانون نه بالاتر دی. لهم د دې خلکو د پاره اجرهم اجر د دی عند ربهم پنځ رب د دی ولا خوف او نه بیر علیهم په دیو باندې ولا هم يحزنون او نه بید غمجن. قول معروف ومغفرة خیر من صدقه يتبعها اذى. ذهن کې دا سوال رالی چې کله کله یو کس سوالګر راشي غریب فقیر او د دې چې رچانه سوال کوي د سزان له پخپله باندې مسنی نو هغه ته به د صدقې ثواب څنګه ملاویږي؟ نو الله تعالی فرمایي قول معروف وینا برابر د شریعت ومغفرة او بخنا خیر ډیر غوره دی من صدقتین داغه صدقینا یتبعها چې ورپسې کیږي پاغه پسې اذن تکلیف ورکول. نو دا یو کس دی او هغه څه پیسې نشته مثال پتو او داغه خواله چې نو غریب رااله او دا غریب ته چې کم دی نو پاسیږي او هغه ته ښېګړه وسوکي او ښې خبرې ورته وکړي چې ګوره زه په خپله باندې غریب یم سره څه نشته دی، خو ځکه چېرته پیسې رالی نو انشاءالله تا باندې به چې نو زه خرچه کوم صدقه به کوم. نو الله تعالی فرمایي داسې وینا کول دا د هغې صدقې نه ډېره بهتره ده چې په هغې پسې بیا وروسته چې دی نو ردې بدې وې او صدقه دې په چا باندې وکړله او بیا وې چېره بس یوه ورځ یې نه ده بس هره ورځ چې دی نو راخوشي. نو په دې باندې چې کوم دی نو الله تعالی فرمایي صدقه باطلیږي بربادیږي. یو مطلب د دې آیات کریمه علماء دا ذکر کړي قول معروف وینا برابره. شیخ غلام الله خان سے فرمایي وینا برابره بای معاف کرو. لکه دلته په پنجاب کې چې کله غریب چا خواله ورشي نو هغه ته وایي بای معاف کړو، نو هغه دلته بیانې دقه معنا لیکلي قول معروف بای معاف کرو. دا وینا چې کوم دی دا خبره ومغفرة او بخنه کول دغه غریب ته خیر ډیر غوره دی من صدقه دغه صدقینا یتبعها اذى چې په هغې پسې ردې بدې ورپسې کیږي. څه مطلب ومغفرة بخنه کول دغه ته وایي د دې مطلب دا دی چې کله کله یو سوالګر داسي چې هغه په تا پسې څه ونښي تکلیف درکړي، یا دا دی چې هغه څه ته د خپلې خواښې مطابق یا د خپل استعداد مطابق څه ښېګړه وکړي 15 روپۍ 10 روپۍ وله ورکړي. نو که ځینې غریبانان داسي چې هغه اوس دغه نوټونه اخلیم نه نو هغه به یې سړي ته ردې بدې هم کله کله وایي، نو چې ته هغه ته بخښنه وکړي نو الله تعالی فرمایي خیر من صدقه دا د هغې صدقې نه بهتره ده
چې په هغې پسې ردې بدې ورپسې کي. او دلته به زمونږ استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب هغه به خپله واقع ذکر کوله. ویل زه یو ځای ته بیان له تللی وم، ګاډی مې په خپله چلو. ملګرو ویل چې دلته ودرېږو چې شی راخلو. ګاډی مې ودرو یو طرف ته، نو یو سوالګر رالی، ما ته یې ویل چې څه پیسې راکړه. سوال یې وکړو، ویل ما څه مخامخ سکه پرته وه 15 روپو. هغه وخت کې 15 روپو سکه هم لږ وزن یې و. نو هغه له مې چې هغه ورکړه، نو هغه سکه داسې واړول را واړول. نو بیا یې ما ته ویل چې ځان ته دې وګوره او دې ګاډي ته دې وګوره او دې سکې ته دې وګوره. ویل ما ویل چې بس آیت حل شو. الله تعالی فرمایي چې ومغفرتون، دغه ته چې دی نو په دې وخت کې بخښنه کوه، څه ردې بدې ورته مه ویوه. قول معروف، وینا برابر د شریعت، بای معاف کرنا. ومغفرتون، او بخښنه کول سوالګر ته، خیرون ډېر غوره دی، من صدقتین، د هغې صدقې نه، یتبعها چې ورپسې کېږي په هغې پسې اذن تکلیف، ردې بدې. بل مقصد د آیت دا دی، قول معروف، وینا برابر د شریعت. یو سوالګر دی او هغه چې دی نو په باډۍ باندې ښه برابر دی، او هغه ته کښېنې او هغه ته ووایې چې ګوره نن که زه تاله چې 9 روپۍ درکړمه، خو سبا له که ته زما خواله راشي بیا به سبا نه در کوم، که سبا یم درکړمه نو زه انسان یم، بله ورځ چې ته راشي بیا به چې دی نو زه بخل کومه. نو د هغې نه ښه دا ده چې ته د دې سوال نه واوړه او دې طریقې باندې هغه پوهه کړي په ښې طریقې سره. نو الله تعالی فرمایي دا د هغې صدقې نه چې دی نو بهتره ده چې په هغې پسې وروسته بیا ردې بدې هغه ته وې او هغه ته وې چې وګوره دې باډۍ ته دې څومره چاق، او چې دی نو ته کار کسب نه کې او دغه سوال ته دې چې دی نو کار ویلی دی. نو الله تعالی فرمایي د دې نه دغه بهتره وینا چې دی نو هغه ډېره غوره ده. دا صدقه مه کوه، بس دغه ښې طریقې سره ته وینا وکړه، پوه یې. والله الله تعالی غنی بې پروا دی، حلیم صبرناک دی، صبرناک دی. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، ما بربادوي تاسو خپلې صدقې بالمن، پس باطلو سره، والاذا، او په تکلیف ورکولو سره، چې غریب ته چې کوم دی نو تکلیف ورکړي. کالذي، څنګه ما بربادوي، مثال ورکوي الله تعالی د بربادولو د یو بل عمل سره چې هغې سره معامل بربادیږي. او الله تعالی فرمایي چې څنګه په دې باطلو سره چې دی نو او په دې تکلیف ورکولو سره صدقه بربادیږي، دغه رنګې یو عمل بل دی چې په هغې سره نور اعمال چې دی نو بربادیږي. چې کوم یو عمل هم وکړي هغه ورسره بربادیږي. او قانون دا دی، علما کرام ذکر کوي چې کله کله ته د یو شي مثال د بل سره ورکړي، نو چې کوم څه سره ته مثال ورکړې نو هغه به قوي زورور وي. نو دلته چې د کومې خبرې سره مثال ورکړی دی نو هغه ریاکاري ده، او ریاکاري د زباتلو او د تکلیف نه چې نو ډېره خطرناکه ده. د دې وجې نه که تا یوه صدقه وکړله نو هغه صدقه د هغې ثواب به ته میلاویږي، خو هغه ثواب آخرت ته وړلو دپاره ضروري دا دي چې ته د من او د اذا د زباتلو او د تکلیف نه وساتي. خو یو عمل دی وکړو په هغې کې د اول نه ریاکاري وکړه نو هغه عمل دی سره چې کوم دی نو قبول نه شو. د دې وجې نه الله تعالی فرمایي خپلې صدقې مه بربادوئ. کالذي، په شانته د هغه کس، ینفقو چې هغه خرج کوي ماله خپل مال، رئاء الناس، دپاره د ښودنې د خلکو، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، او ایمان نه لري په الله تعالی باندې او په ورځې وروستنۍ باندې. نو د دې سړي مثال الله تعالی ذکر کوي چې کومه خرچه کوي خو مقصد یې دی چې خلک ما ویني او په الله او په آخرت باندې ایمان ني. اوس څوک دا ویلی شي چې زمونږ خو په الله او په آخرت باندې ایمان دی، نو که موږ صدقه وکړو په هغې کې خلکو ته ښودنه وکړو نو دا آیت خو بیا زمونږ په باره کې نه شو، ځکه آیت کې خدا راځي چې هغه کس په الله تعالی باندې ایمان نه راوړي، په آخرت باندې ایمان نه راوړي. علما کرام ذکر کوي چې دا د هر چا په باره کې ده، که هغه مسلمان یا که هغه کافر. او دلته د لا یؤمن بالله والیوم الاخر مطلب دا نه دی چې آخرت باندې سره ایمان ني، مطلب یې دا دی چې کوم یو نیک عمل کیږي خلک یې د الله د رضا دپاره کوي په دې نیت باندې چې آخرت کې به ماته د دې بدله میلاویږي. خو چې یو کس دا غواړي چېرې زه خلکو د ښودنې دپاره وکم نو داسې ښکاري لکه چې دا د آخرت هغه بدله د سره مني نه، حالانکه عملونه خو ټول د هغې دپاره کیږي. نو الله تعالی فرمایي فمثله، پس مثال د دې
د دې خرچې کمثل صفوان په شان ته دغه اوارې ګټې دی. صفوان مینا اواره ګټه چې بالکل بیخي اواره علیه چې په هغې باندې تراب خاورې فاصابه پس ورسېږي هغې ته وابل شیبهدار باران. وابل هغه باران ته وایي چې په هغې کې څاڅکي چې دی نو غټ غټي او په دغه ګټه باندې باران وشي. فترکه صلدا نو پرېږدي دا باران دغه ګټې لره صلدن بالکل صفا. نو مطلب څه شو؟ یوه ګټه ده او په هغه ګټه باندې چې دی نو خاورې دي، اواره ګټه ده غټه، په هغې باندې چې دی نو خاورې دي. نو یو سړی چې هغې ته ګوري نو د هغه دا خیال راځي چېرې په دې ګټه باندې چې دی نو زه یو شی وکړم نو دا به راوخېږي. خو لږ وخت پس په هغه ګټه باندې چې دی نو باران وشي نو چې کوم دوړې او کمې خاورې په هغې باندې پرتي هغه ټولې ترې والوځي او هغه ګټه بالکل صفا چې دی نو پاتې شي، بالکل خاورې په هغې باندې نه. الله تعالی فرمایي دغه مثال چې دی نو د هغه کس دی چې هغه مال لګوي خو د هغه نیت چې دی نو هغه خلکو ته ښودنه ریاکاري. نو د هغه چې کومه صدقې کړې ده په هغې صدقې باندې د دې ریاکارۍ هغه باران رالی نو د ده خو دا خیل و چېره ماته به په آخرت کې د دې بدله میلاو شي. خو دغې ریاکارۍ باران چې دی نو هغه ډېر زورور و، هغه ټوله صدقې وله خرابه کړه. لا یقدرونه طاقت به نه لري دا خلک علی شیئن په هېڅ یو شي باندې مما د هغه څه نه کسبو چې دی کړي دي. اوس چې کومه صدقه وکړه نو په آخرت کې به د دې ثواب هغه دته نه حاصلېږي. ولې؟ ځکه چې په هغې باندې د ریاکارۍ باران وشو او هغې چې دی نو ټول ویوړو. والله والله تعالی لا یهدي القوم الکافرین توفیق د هدایت نه ورکوي قوم ته چې هغوی کافر دي. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله دویم مثال د هغه کس چې د هغه اخلاصي په خپله صدقه کې په خپله خرچه کې. الله تعالی فرمایي ومثل الذین او مثال د هغه خلکو ينفقون چې خرچ کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضامندیا د الله تعالی. دا پکې چې دی نو هغه څلورم شرط شو چې مال خرچه کې نو د الله په لاره کې او د من او د ازا د زباتنو د تکلیف نه به ساتي. نو څلورم دا چې د الله د رضا د حصول د پاره به چې دی نو خرچه کې. هسې نه چې تی د خلکو د دې خبرې د دې وینا د وجې نه مال خرچه کې چېره دا خلک چې دا سړی چې کوم دی نو هغه ډېر سخي دی یا غټ خیرات یې وکړو او په کلي علاقې کې چې کوم دی نو ستا نوم هغه اخیستلی کېږي نو دغه بیا د الله د رضا نه دی. وتثبیتا من انفسهم او د پاره د وتثبیتا او د پاره د یقین کولو من انفسهم د زلونو د دینا د طرفه د نفسونو د دینا، یعنی په دې خبره باندې یقیني د دې د الله د رضا د لټولو سره سره چې دا کم مال ما ولګولو نو په دې باندې به الله تعالی چې کوم دی نو ما ته بدل راکوي، ثواب به راکوي. لکه حدیث مبارک کې راځي چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا، چا چې د رمضان المبارک تراویح وکړلې ایمانا د ایمان په حالت کې واحتسابا او د ثواب په نیت باندې د ثواب په امید باندې نو دغه رنګې دلته هم دې سړي صدقه وکړله د ثواب په نیت باندې نو د دې مثال کمثل جنتین په شان ته دغه باغ دی بربوتین چې په اوچت ځای باندې اصابها وابلون چې ورسېږي هغې ته شیبهدار باران فآتت نو ورکوي دا باغ اکلها خپلې میوې ضعفین دوچنده. یو باغ دی په اوچت ځای باندې او په هغې باندې چې کله باران وشي تیز نو د هغې میوې د نورو باغونو په نسبت باندې بیا ډبلي. ولې؟ ځکه چې د باغ هغه محل وقوع هغه ځای د واقع کېدو داسې دی چې په هغې باندې فصل چې کوم دی نو ښه کېږي نو چې دې ته لا باران نم ښه چې دی نو وشي په هغې باندې نو بیا چې دی نو د هغې میوې ډبلي شي. خو که چېرته داسې ونه شي باران چې دی نو کم وشي فإن لم یصبها پس که چېرته ونه رسېږي دې باغ ته وابلون تیز باران فطل پس کافي دی نری باران. طل المطر الضعیف ورکوټی باران چې د هغې څاڅکي واړه واړی نو هغه چې ورته ورسېږي نو هغه هم وله کافي کېږي. نو الله تعالی فرمایي یو کس چې هغه د الله په لاره کې په صحیح نیت باندې چې دی نو مال لګوي نو د هغه د دې مال چې کوم دی نو صدقې مثال د دغه باغ په شانته دی چې که مال د ډېر ولګو نو یو د مال ډېرواله شو بل ستا د اخلاص
هغه اثر شو نو تعالی به الله تعالی د دې چې دی نو ډبل ثواب درکوي. او که چېرته مال ډېر نه نو هغه ستا خپل اخلاص خو کافي دی که نه، نو هغې د وجې نه به الله تعالی چې نو بدل درکوي. فإن لم يصبها وابل پس که چېرته ونه رسېږي دې ته شیبهدار باران، فطل پس کافي دی نری باران. والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملونه چې کوئ تاسو بصیر لیدونکی دی. آیا ود احدکم ان تکون له جنه، دا اخرنی مثال دی د هغه کس دپاره چې هغه منفق خو دی خو د هغې سره سره منافق دی، یعنی مال خو لګوي خو د ریاکارۍ په نیت باندې مال لګوي او اخلاص پکې نشته دی. نو د هغې مثال الله ذکر کوي. آیا ود احدکم، آیا غواړي یو تن ستاسو نه ان تکونه دا خبره چې شي له د هغه دپاره جنتون یو باغ من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورو. دا دوه شیونه ځکه ذکر کړي دي چې دا په عربو کې خصوصیت سره چې دی نو موجودو، او بل د دې خوبصورتي او ښایست چې دی نو سیوا دی، باقي هر یو باغ ته مراد دی. من نخیل و اعناب تجری چې بهیږي من تحت الانهار لاندې د هغې نه نهرونه، کجوري او دغه رنګې انګوري او د هغې د لاندې اوبه مي له فیها چې د هغه دپاره یې په دې کې من کل الثمرات د هر قسمه میوونه، یوازې کجوري او انګور نه. و اصابه الکبر او ورسېږي دې سړي ته الکبر بوډاوالی وله او د ده دپاره یې ذریة اولاد ضعفا او کمزوري اولادي. فاصابها پس ورسېږي دې باغ ته اعصار تیزه سیلی فیه نارون چې په هغې کې اوري فاحترقت نو وسوځئ دغه اور دې باغ لره. کذلک دغه رنګې یبین الله واضح بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته ستاسو دپاره الآیات آیتونه لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتفکرون سوچ او فکر وکئ. دا خو د آیت ترجمه شوله. اول د دې مثال چې کوم دی نو مقصد بیانو د هغې نه وروستو چې د کمې خبرې د دې سره تشبیه ده او مثال یې وله ورکړی دی، بیا به هغه یو باغ دی او دا هغه باغ چې کم مالک دی نو هغه مالک هغه بوډا دی، خو د دې مالک بچی دي چې هغه انتهایی کمزوري دي. کمزوري مطلب دا یا خو واړه دي او یا مطلب دا دی چې هغه شل دي او دا یا ګډ دي، د کار او د کسب چې دی نو قابل نه دي. او د دې بوډا یو باغ دی، هغه باغ کې دی بوډا بابا ډیر مهنت وکړو، کړاو او مشقت چې دی نو برداشت کړو، حتی دا چې د دې باغ والا د دې بابا د دې باغ میوې چې دی نو راورسېدې او چې کله میوې تیارې شوې شو کېدو ته چې دی نو نږدې شوې نو په دې باغ باندې یوه سیلۍ راله. اعصار هغې سیلۍ ته وایي چې هغه تاویږي، موږ ته په خپله ژبه کې غولی ویو. نو دقه چې دی نو دغه سیلۍ په دې باندې راله او دغه سیلۍ داسې وه چې په دې کې دننه اور. نو دا ټول باغ د دې سړي چې دی نو وسوځولو او په عین موقع چې کله دا سړی دې میوو ته انتهایی محتاج و، هغه میوې وله وسوځولې. اوس دا بابا نه د دې قابل دی چې یاره بل باغ چې کوم دی نو وکري او هغه تیار کړي او د هغې خدمت وکړي، ځکه کمزوری دی، بوډاوالی ورته رسېدلی او د ده اولاد هغه هم کمزوري دي، نه په خپله باندې هغې کار کولی شي او نه وله دا بابا چې دی نو بل باغ تیارولی شي. نو اوس تاسو ویوئ چې په دې حالت کې د دې بابا به څه حالت چې ټول عمر یې په دغه باغ کې چې دی نو هغه محنت او کړاو او تکلیف وکړو او په آخره کې چې کوم دی نو د باغ ټولې میوې وسوځېدې. نو الله تعالی فرمایي دقه مثال چې کوم دی نو د هغه کس دی چې کوم کس صدقې وکړي په خپل ژوند کې، یو ځای کې بل ځای کې په یو مصرف باندې په بل مصرف باندې صدقې وکړلې په دې نیت باندې چې یاره یوه ورځ را روانه ده او په هغه ورځ باندې به دا صدقې زما چې کوم دی نو په کار راځي. خو چې کله هغه ورځ راله نو د دې بابا په دې نیت کې په دنیا کې چې کله د صدقه کوله نو د ده په نیت کې چې کوم دی نو فرق ریاکاري وه. نو هغه ورځ چې کله راله د ده دا خیل و چې یاره دغه صدقې به زما په کار راشي، خو په دغه صدقو باندې د ده د ریاکارۍ او د ده د بدنیتۍ
هغه سیلې راله او دغه ټولې صدقې دغه ټولې نیکۍ هغې وله چې نو وسوځولې. اوس دغه کس په دغه وخت کې نیکو ته انتهایی محتاج دی، خو نورې نیکۍ نشي کولی ځکه چې هغه د دنیا نه راغلی، اوس د قیامت ورځ ده. نو چې څنګه دغه باغ والا په عین موقع کې دغه میوو نه محرومه شو، نو الله تعالی فرمایي دغسې چې چا نیت خرابي نو قیامت کې عین موقع کې چې کله دا نیکو ته انتهایی محتاج دی، دا به د دې نیکو نه چې دی نو د خپلې ریاکارۍ د وجې نه محرومه شي. دا ډېر لوی مثال دی چې سوچ پرې وکړي. آیا ود احدکم، اوس په ذهن کې بچیانو کینی، آیا ود احدکم، آیا غواړي یو تن ستاسو نه ان تکونه دا چې شي د ده دپاره جنتون یو باغ من نخیل د کجورو نه و اعناب نه او د انګورو نه تجري چې بهیږي من تحتها الانهار لاندې د بوټو لاندې د دې کجورو نه او د دې انګورو نه الانهار ولې له د دې سړي دپاره فیها په دې باغ کې من کل الثمرات د هر قسمه میوونه و اصابه الکبر او رسېدلی دې سړي ته بوډاوالی وله او د ده دپاره ذریة اولادي ضعفاء کمزوري فاصابها ورسېږي دې باغ ته اعصار تیزه سلی فی چې پاغې کې نارون ووري فاحترقت نو وسوځئ دغه سلی دغه اور دې باغ لره. نو الله تعالی فرمای آیا تاسو کې یو تن دا خوښوي چې د هغه د ټولو نیکو او د هغه د صدقو سره داسې وشي چې په قیامت کې هغه ټولې چې کوم دی نو وسوځي. کذلک دغه رنګې یبین الله واضح بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته الآیات آیاتونه لعلکم د دې دپاره چې تاسو تتفکرون سوچ او فکر وکئ. مثل الذین مثال دا کسانو ينفقون چې هغې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې کمثل حبة پشانت د هغې دانې دی انبتت چې هغه را زرغون کي 7 سنابل ووږي فی کل سنبلة په هر یو وږي کې 100 حبة سلدانی والله الله تعالی یضاعف دوچن کوي لمن یشاء چاله چې وغواړي والله او الله تعالی واسع پراخي راوستونکی دی علیم پویه ذات دی. الذین هغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې ثم لا یتبعون بیا نه ورپسې کوي دی ما په هغه څه پسې انفقو چې خرج کړي دي څه نه ورپسې کوي منن ځباتنه ولا اذن او نه ردې بدې نه تکلیف لهم د دې دپاره به اجرهم اجر د دی عند ربهم په نزد رب د دی ولا خوف او نه به یېره علیهم په دې باندې ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن کیږي. قول وینا معروف برابر د شریعت و مغفرت او بخنه کول سوالګر ته خیر ډیر غوره دی من صدقه د هغې صدقې نه یتبعها چې ورپسې کیږي په هغې پسې اذن تکلیف والله الله تعالی غنی بې پروا دی حلیم صبرناک دی. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تبطلوا مبربادوي صدقاتکم صدقې خپلې بالمن پس باطلو سره والاذى او پردو بدو سره په تکلیف ورکولو سره کلذي په شانته دغه کس ينفقو چې هغه خرج کوي ماله خپل مال رئاء الناس د پاره د ښودنې د خلکو ولا یؤمن بالله او ایمان نه لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځې وروستنۍ باندې فمثله پس مثال د کمثل صفوان په شانته دغه اوارې مینې ګټې دی علیه چې په هغې باندې تراب خاوري فاصابه پس ورسېږي دې ته وابل شیبدار باران فترکه نو پرېږدي دې لره صلدا صفا لا یقدرون طاقت به نه لري دا خلک علی شیء پس شي د ثواب باندې مما دغه څه نه کسبو چې دی کړي دي. والله الله تعالی لا یهدي القوم الکافرین توفیق د هدایت نه ورکوي یا قوم ته چې هغې کافري. ومثل الذین او مثال دغه کسان ينفقون چې هغې خرج کوي اموالهم مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضامندتیا د الله تعالی وتثبیتا او په یقین سره من انفسهم د طرفه د نفسونو د دینه یقین د ثواب کمثل جنت د دیو مثال په شانته دغه باغ دی بربوتین چې هغه په اوچت ځای باندې اصابها چې ورسېږي هغې ته وابل شیبدار باران فآتت نو ورکوي اکلها خپلې میوې ضعفین دوچند فإن لم یصبها پس که چېرته ونه رسېږي هغې ته وابل شیبدار باران فطل نو کافي کېږي د هغې دپاره نری باران. والله الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملونه چې کوئ بصیر لیدونکی دی. آیا ودو آیا غواړي احدکم یو تن ستاسو نه ان تکونه دا چې شي له د هغه دپاره جنت یو باغ
من نخيل د کجورنا وعناب او د انګورنا تجري چې بهیږي من تحت الانهار لاندې د دغه کجورنا ولی له د لپاره فيها پاغي کې من كل الثمرات د هر قسمه میوونه واصابه الكبر او رسیږي دې سړی ته الکبر بډاواله وله او د لپاره ذریه اولاد ضعفاء کمزوري فاصابها پس ورسیږي دې باغ ته اعصار تیز سری فيه چې باغی کې نارون ووري فاحترقت وسوزي داور دې باغ لره كذلك دغرنګ يبين الله واضح بیانې الله تعالی لكم تاسو ته آیات آیاتنا لعلکم د دې لپاره چې تاسو تتفکرون سوچ او فکر وکړئ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض عنا حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم ادفع عنا ديوننا. اللهم ادفع عنا ديوننا. اللهم ادفع عنا ديوننا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم.